دی چې کله مجبور ولیدو نو دې ته مه ګوره چې زه بر دې نه څه فایده واخلمه او د دې نه ما ته کوم فایده میلاو شي، بلکې دې ته وګوره چې دا زما مسلمان ورور دی، زه بر دې څنګه مدد وکړمه. مسلمان هغه دی چې بل مسلمان د خیر او فایده ورکړي. په دې پوهېږئ تاسو؟ مسلمان هغه دی چې بل مسلمان د خیر او فایده ورکړي. زه به تاسو ته مثال ووایم. په دې دور کې زموږ په دې وخت کې د پاکستان نه چې کوم مهاجر افغانستان ته روان دي، نو ډېر مسلمانان داسې دي پښتانه چې د پاکستان دي، لیکن په دې افغاني وروڼو پسې خفه دي او دا یې زړه غواړي چې ما د دې مدد کړی وي. او ډېر داسې مسلمانان دي پښتانه چې هغه په دې پسې ګرځي چې په دې پوهېږي چې دا مهاجر خو روان دی افغانستان ته، نو ګرځي پسې چې کوم شی خرڅوي، او غوا خرڅوي او که میخه خرڅوي، بزه خرڅوي او که ګډه خرڅوي، ګاړی خرڅوي او که دوکان خرڅوي چې زه یې درنه واخلمه. نو ګوره دې ته مه ګورئ. د داسې کاروبار کې الله تعالی برکت نارتوي چې یو مهاجر روان یي خپل وطن ته او د هغې د اړه خوږېږي، هر څه ترې پاتې کېږي ځکه پیدا شوي دلته دي، ژوند یې دلته تېر کړی دی او هغه روان یي او هغه په زړه کې چې کوم دی خوږ دی، زړه یې خوږړی بوږړی دی، او یو مسلمان پښتون ورشي او د هغه د زړه د خفه کولو دپاره نور هم د هغه نه چې کوم دی لالچ کوي، نو داسې مسلمان ته ګورئ خاتمې خرابېږي. داسې مسلمان خاتمه خرابېږي. یاد ساتئ ګوره د مجبور انسان نه څه مه اخلئ او که والی دې په مناسب ریټ یې تیالئ، ظلم به نه کوئ، زیاتی به نه کوئ چې ګوره د هغې د مجبورۍ نه غلطه فایده تاسو والئ. او یاد ساتئ ګوره ما درته وویل چې څوک هم د چا مجبور انسان نه سودا کوي، د سودا